تبید ممکن شي کم جواب ممکني هغه پکې کې یا د دې وجنا چې دا تا اورېدې نشي هغه خبر جواب ډېر خطرناک دی یا زوال نشي دا ایزان ظهوري یا جواب کار دی واشعارا في تفصيل لهغه لا يحوي فلك العبارة دي دا عبارات اسمون جمع کړل شي ومجمله فعلوا ما فعلوا دا پکې دلته قصې نقل کړي د وهب کاکانا من اهل السير والاخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا اما تشتاقوا ان تخرج من تاشمنا في مصر الى مواشنا زمغري چيلي کار بو کړو بل مخيږو وینو د پلان مطالعه او تاویل کې مسره او وګم دنه شو با جماعت يعقوب سلام يا ابانا يوسف خطوس کوي مسرزي يعقوب ته بچي سره پلارا لازم ورنري ما ته ډېر خواږي دوست کان ما ولېږي يعقوب بدن مبارکت دا او دایم خو فوج ده رضا حاضر شي اجازه وتورکو ویلېګل چې وتل یو به وي راي کماله زیرم ابل به مال راک زیرم چې پسند شو مې راته پس ما کې اخلاص کو او دښمنی ښکار کړه خبر یو ډېر سخت وکړي واه به چې کله په یو څه چې ورورا نو هغه ورته پیرو لما پتنا لما جاري ينادي يا ابتا لا لك تولي يوسف لرا ارون سو سوکرو تبه خفکړې او تبه جوړ یا پلارا څنګه ستاسو وعده کړو به هغه کړم استا وسید ځای کړو او بجل بای ونی روبي پس مکه اخلاص کو بیا په سینه کې نسو اراده قتل یوسف ته مکه وروړه ما موجنا وې دراهیل زیا مور دراهیل دا تاخذ خوبونه خاوندې خوب دی وینا په اخلاص کې زمونږ سټ ویل تاو کو يهودا ته आवाज کو او اتق الله فيا دا الله نه وایي ما پارکی پرې دا زما لپاره نو رحمت تو خو تعالی دا شپ روان دي دې بحث په ویل ابن شما او روایت په کیفیت القاکی وما قال دي وقد تضمنت ما يله الصخر دوم خفيف فيه چې کانه بپوشي لكن ليس فيها ما له سند واول دي سند په نشي باندې سره اعتماد کوي او کړي دي السي شيء مشي بيرسن شيء نو بسول واوحينا اليه من وحي وکړه که پیغمبر خو صفا شو پول کوالي نو که پیغمبر نه نو دا وحي مراد الهام شو مونږ ته القاء غل تنبئ انهم تب خبرئ بامرهم دبي پرېکار دعوت الله خوش خبري ورکه چې خلاصي ولدي مصیبت ما او دي به خبر نه روان خبره برازي دی بلاول دلته بیا په کوی کی بیا په بیا خرشي بیا بلاشي مصر ته بیا بلاشي کور کې التا په بیا واغتل شي اکور علا په زمانه شي په باندې بیا الزام ولګول شي د الزام نه پس په جیل کې شي د جیل نه پس بیا په جیل کې دوه کسان خوبونه یو به شنه خوبني بیا بل داغه تعبیر وو کې ته وایي چې بادشاہ ته وینا وکا زمون په جیل کې اوسره تحقیقات وکا هغه جلال دغه خوب یې شو زمانه په بادشاہ خوب لیدو د بادشاہ په خوب کې خبر راغله بادشاہ د خوب تعبیر وایي خپل جرګه ته وایي اسمبلی ته وایي اسم بحال والا ته وایي او ابن خوته ورته نه یو سره په جیل کې اوسره دي اقصره يوسف ويصديق افتنا في سبع قرات سيمان يقولون سبع نجاب وسبع سنبلات خضر وخر عبسات بادشاہ خوب لیدل بادشاہ په تعبیر وکړي تعبیر وکړو بادشاہ ته ولا په خپل راولا بادشاہ چې لا شو په خپل راولا وي چې نه په موږ د الزامات دي نو تحقیقات شو خذوا ویل چې نه برای الزام شي خبر ټیک نه مونږ غلط ویلو راوست بیا په کړه بادشاہ سره کېناستو ان غلدینا مجنون امین قال الذين لا خذين ارض اني حفيظ عليم او دا غیر پس بقحط راځي په مصر کې مرادي په دنیا کې مرادي او يعقوب عليه السلام زامن باندې بقحط راځي انت بد غنم جوار وربش د رسول د پار راځي بیاج بکې او سامان مرکور نوالي لا بشي دو په جندل اغینه په جندل د زکو په جندل چې دغه په خپل حالت کې نه پاتې شوی او هغه په خپل حالت دي مشران دي او هغه په څنګه کله راځي چې ها ماشوم چې من خرڅ کو او هغه لار شو نه بادشاہ څنګه شو مشر څنګه جوړ شو دا نه ممکن خبر دي نو هغه په څنګه راځي اصله کته خاص نشي سو په لاره په هغه په پردا دا خبره غپته او بهر تقدیر دا نه پس بیا لار بیت یو ور پاتې کو دا ور نو بیا بل بیا پسې درو نشو یو دوا درې دا نه پس اجازه شو یوسف علی السلام ته خپل ځان کار کړ هغه ته تاسو خبر نه د بنیامین سره څه کړی او ما سره څه کړی و انک لانت یوسف قال یوسف ذاهی قد من الله علیه دا نه پس پلار خبر شو بیا پسې هغه راوستو ډیر او د قصه روان ده ټول به خبر شي لا ترد انه بامر هذا تب خبر کی دی په حال د دې مشداده او دې خبر نه
دغه چې په منځ کې بستا په حالت او د کې بدل فرق استابلو مرتبه وي او داغي وهم کې هم ناراضي او دی په خپل حالت باندې سو ګرای ها او داغه په منځ کې 12 کال دي سو ګټل کال دي سو ولس کال دي سو زیات او کم وي وجاءهم اباهم راغ فلاط اباهم فلاط خپل عشاء عند زوال ما خامنا پس ما خامنا وستو ما سخوتن چوته ویل شي نته عشاء وي يبكون جلل په دې وخت ولاو ځکه د خلکو مخکې سره د فلورانيه صبر لري غلط خبره کوي ست بد کایزان نو ته تیار شي نو بس لانه لم يصلوا مكان ياخذ وقت وسره واما يكون اقبل الاعتذار لمكان ظلمته التي يرتفع الحياه حياه وجد شيء الذي وجنا حياه العينين الدوره سوق يعني يكون جلل دلته من منذر عن الشعبي انا لو خلص شريعته ده شافر يجرنا جلل يا ابا اميه دا خذ فعقل تيرين جاري هذا جاي يوسف اباهم عشان يكون دي خلق سي جاري فدي پوښوي ويعمش لا يصدق باكن ما ده يخذ يوسف الذين فسوا د جنون تصديق نه کوي اگر کتاب ولله د يوسف سره درونو پسو دا خبره قال يا ابانا وای کنه کله سره شي پیسې را سره نشته او دوی نشته او فجاش او کله مقدمي لا شي خبر بشو او دوی بجاي او خبره وګوره بس تحقیقات تو کې جو بس وای قال يا ابانا إنا ذهبنا مولانو نستبقو دا يوبل نمخي كيدو الأقدام او في الرماء ويشتوك بالسهام او في أمال نوزوها دا يوبل مخيدو فخلبول دا قرد شيرو كي فقياكت كولو كي او في السيري نوري خبر يو واتركنا يوسف عند متانا فريم يوسف عليه السلام فوز السامان من فأقلوز الشر مخوغولو وما انت بمننا او تتصديق كون كي زمون ليه تزمون تصديق ما كي نشتني غني ولو كنا اگر که نفس الامر کی مونږ یو صادقی رښتینی کوم رښتینی غوته رښتینی غړي وجاءوا يطلقوا على خميسي په خميس رماني بيدمين بيوستوینو سره کذبین چې غلطی ویزي کذبین ویني دروغ وي نو دا ویني دروغ نه وي نو دا مبالغه شو ویني دروغ وي مبالغه تل ویني دروغ وي دلته دا ویني د چيلې وي کمی چې ورکه کړکړه دی کمال بن عباس بیا وی وینو سخو یوسوی زقتا دا وی هغه غنه لکړه چې پلا تراوستو په دې خود دال نه خنشي په یقول ما عربي اسرناب ولا ظفر دا درنده ډیر به خبرو کمی چې دی وستو او جامي بیا وګورئ اعتمارات اليوم مصيبا احلى من هذا اكل ابني ولم يخلع له قميصه دا صبر کوون کې شرم مال دلنه چې کله باندې خوري او جامي نشلي بار تقدیرو پدی وقت مولانا شبیر احمد عثمانی پدی وقت لیکي وای درو ګورا حافظه نه باشدو دا درو غوون کی یاداش نه نو کمیس ته خیال نه چې کمیس خلو مو ته سره خو بوینو دی شله درې خو نه پکا خدا چې کمیس مش لاولې کنه وای درو ګورا حافظه نه باشدو سو درو غوي دا یاداش خراب خو شوي نو درو باندې خبره زوته په خپل وایي چې څنګه چل شي دا چې موږ کوم وسو د یوسف علی السلام نو پیغمبرانو روي وارث کوی ته واچو او التدست وکړو دا خبره راته اوسمني لیکن خلق نه جوړي خو شي کنه دلته چې خبره کوم دی بل فاټو په هم یو زمانہ یو مناسب لیو چې ما د جمعې مو باندې کې ځکه کومه چې مقتدیان نه یریګم نبل ملاوته وی چې د یمودان ځای ریګم دا وایي د بغلط کار کوي لیکن نګور شمول علیہ السلام پیغمبر دی او بت ته سجده بادشاہ دی نو کړی دا بیا دا زه شیرګر ته نه راغلی مخه دا نو سیر چې اول کال مې کې دویم مې د شیرګر د محتمم سے د پلار پیرو او هغه پیر غزوی چې و پیر عمر دی کنه د ګمبد سے بتوي د تنګي او دا غزویو ناغه ویل چې خاطر ملاته دا خبرې کړې دي د صحابي دي او صحابي هغه کافر ته چې توبه نه کوي وجب وایي اوس هغه صاحبو په موږ په سراغه چې د صحابي خو شو کنه دا هغه د لوسراغه زوی راغه مشرک موتم چې توای نه په ماته شي زي ما مولانا عبد الودود دی لا پلار په سایکل روانه او په سایکل کې دا عبدالله ده کنه شیرګن شو د زړه تنګی ده نو سایکل نو ورسېد دام پکې راو دا پنځمه د شانشلې دلیم ده خپل پر سیدلیم ده
زه څه غل غوندې کې راستم یو ستنه خواته او د دکی سابق څخه چې هغه د دیوبند علماو د ضلع پېښور امیر دی مولانا عزیز الرحمن دا چې د شملې دا دومره او دا جوبه سپینه وسره چترالي او د خسته غوندې پېشن ماناس ته پیاله ډکې وسکی او دا خاتم وي چې شمول علیہ السلام د پلان کې کتاب معلم التنزيل له خبر نقل کړو راشي زما ورغه نو مور په پیغمبرانو د پیغمبرانو قبل او د پیغمبرانو بعد د کفر نه او د بت تسجیل منظم دا څنګه خبره ته کوي دا اوس وایي چې موضوع څه نه مانی په خپل دا خبره کوي نه ښه اوس هغه ته چالي دا خلاص پټو نه نو شمول پیغمبر دی نه او تفسیر جامع نو مدعی ته اوس خبر بدلای ما من اذا ترکات ورکړي دې چاته سنوي د څوک سنوي نو باچا صاحب د خپل فیصله د خپل داوا په اساس شي زه په دې سوچ کوم چې راستې شي کنه زما یو مرګ پټ ماته پرې وخت کوي چې خلک مون په دینه ما نه تاسو کو چې دا اذا سره پاره وي اذا راځي د گذشته زمانه لپاره مې ښه کافیه خو دې نه ویلې نو امیر بدین دې کتل کنه چې اذا د ماضي لپاره کړه مستقبل لپاره نو هغه اعتراض وو اذا جاء رسول الله جاء ماضي نه ما آمد ماضي بمعنای مضارع چند جان خبر نه اذا جاء مستقبل راغله راځي کچر راشي سړي ولې هیبت راځي مول چې په هیبت راځي کوته عبد الودود باچا سے ورته وی دا نو کران یې په ملا ولا ډابي ورکړي او لا و شرمې کتابون د پاتې شملم دا سره لا ولا چې لا شنو الته داوره دایره کړلا یو دغه اسسټنټ کمشنر په شان سره دی چې دی وایي چې ګیره خړې وخت داتې اوس خبره بل نو چا چې فیصله کړو نغه فیصله کړی چې نو کوله وي دا هرڅل سابق سبو غلام جیلانی او هغه دغه چې د تنګي یا د ګمبت هغه میاسب چې هغه باندې دواړه جیل ته یو میاش پکې دا خپل بیا پکې مننه بیا دوباره فیصله شو چې بیا فیصله کوي بیا په بحث کوي زود لوم سیب روان نه او د لوس نشتی قطب الدین سیب د مولانا عبد السلام روغه غلا سره دی نو پارچین کې ناسو د لور بچا خلک راځي او سجی او تکي پراټي او راوړي او ناس یو ځای نه ناس نو ما یې مرګ ته وی پراټي دی خو چې نه دیس کی چرګان دی خو اوس کوم ناظری په موږ او شوي نو هغه چرګ او پراټي شو واغستي به حالت یې صحه خپل مرګ ته مې کې زه مکه په هنه نه ما به چې ګور څنګه حالات خبر شو او زه په یم کنه په دې مخاطب وي چې زمانه المرء زي به قرار لكم سبقي نو بیا مسبخینو دې چې مناظره بیا سو لارو مندلید نو الته د هادي زړه سابق څه چې سودان دی د ضرور هغه په سره ورولن څنګه وي چې دغه سړی اوس مسلمان دی څنګه چې څنګه کافر اوس مسلمان دی موږ پسې کېږي مناظره ختم شو دا یو غړي وړي وي چې په دې مسله باندې بحث پوښوین اسی مطلب ملاله چې پیغمبران په تسجیه کوي دا پکې وایي دا ټول داخله خبرې کوي او دا پیغمبر معصوم دی لکه تاسو وایي وتركنا يوسف ان متاعنا فاكل وصيب ولو وما انه لكنا سارقين وجاءوا قميص من كذب یو قصه پکې نه بل قصه پکې دام دا پوخانی د چا په نقل خبره کوم دا صادق صاحب دغه شو د جارو ولا دې مخکې کته وسیدو د شیرګن نکوس هغه وچرته قرآن آیات له دا ویلي چې الله په یوسف علی السلام په وینو دروغ باندې وینو دروغ جن وی هغه وینا چې اصحاب د هغه دروغ جن ته ویني په دروغ جن ویلا او دا وینا هغه دروغ شو هغه ویني دروغ دي او دا خلق ویخه د تدروغ ویل شي نو دای په مبالغه تم شو نو بیا توازی فیصله شو چې دا ثابشه او دا کې نو شاله شنو جاړو تراوي دا په دقه ټکی باندې چې دومره ټکی ویل د پیغمبرانو علیهم السلام دی او دا ځاوني پیغمبران دي او پیغمبران دروغ ویلي پېښه راتلو کو دی نو یوسف په کوم استعمالي بيدانین په وینو باندې کذبین چې هغه دروغ دي کذب او دې دروغ څه کوي مبالغه صاحبان دروغ جن دي نو موږ دې دروغ جن وایو تلتبكي شاعر والشيخ بخير أفيزوا على عزادكم من مناتكم وما في كتاب الله أن يحرم الفضل
وفيه نفذ قدرتنا مكانه فهن به جود وانتم به بخل انه عین مستر حمل کول تدې به خذ خلق مان دي خیرات وکي په کتاب الله کې دا مسله چې فضل بندول حرام دي او جنکی خدا سره کشتنو او دا په هن به جود دا جنکی په دې سخاوت والا دي او تاسو په دې جنکو ورکولو کې عین بخلی محمل مبالغه وشو نو دم موصوف شو او کذب صفت شو قالوا من بل سوال لكم انفسكم امرا بلکې اخیر استاذفا نفسو استاسو یو خبره یو غلط خبره سو کوئی دا دینه چې کمیس روغ موت او یې پدې کې درې نه دي یو دا خاصه چې کمیس روغ موت دا علامه شولا چې دروغ جن دي بل به پیدا وکړه یعقوب علیه السلام د کمیس په زمانه چې په مخ وراچو روغ موت شو درې په کمیس کې دا کله شان شلیدلې وي دا سره دروغ جن نه رښتین دي اګه د مخ نه بیا بسې او دې فارا چې خو په کې راغی ونظم ذلك وقوع الروایت دار على بلوغه مرتبه العليا د خوبونو په تعبیر کې اوچته مرتبه ته مرسي فصبر جميل زما کا سره صبر جميل دی چې بنی آدم د شکایت نه مو صبر تکلیف به وما او شکایت به الله تکم انما اشكو بصير وحن الله والله المستعان او د الله نه مدد خدای کې شي والله المستعان غوړي مستعان معنی دا چالي سره مدد غوړي دا مستعان سي دا دغه دی دا صيغه اسم مفعول لها یو مراسم مبارکه نشه ورسته دا الله په صفت کې څه شی دی استعانت د الله صفت دی او عون د بني ادم صفت دی بنا په نقل د مولانا عبد الرحیم ناقلا نغه په راوی دی او زه نقل کوم استعانت د الله صفت دی د بلنا مدد خدل د الله صفت دی او بل سره مدد کول دا د بني ادم صفت دی والله في عون العبد نو سره چې ګډي ولې شو بس سره په کې څه وایي والله المستعان د الله نو خدای شي علامات تسمون څنګه تاسو بیانوي چې د دې معنی استعانت ده على كذب طلب سبحانه چې دا دروغ کارش وجاءت سيارته راغ له قافله سياره رفقه تسير من جهه مدين الى مصر او اذا غرزول لفظ دري ورزي قيل وقيل في اليوم الثاني او سياره په نوې جبه کې په عربي قافله ته نه وي نن سبا موټر ته سياره ویل شي لارو تعروه النقل وروه الحمل ویل شي او سیکل ته دراجه ویل شي بهر تقدیر او داینه جو خدای راغله قافله او قافله په لفظ کې مؤنثه په معنا کې مذکر جماعت دي فارسلوا واردهم ويغو وارد چوبور ورزي نه ته وبراوي هغه ته وارد او سياره په لفظ کې مؤنث ولا نو وجاءت سياره په معنا کې سړي دي نو واردهم فارسلوا واردهم نو جماعت میکرو مذکر میکرو لفظ او معنا دوه حساتا او وارد ویو سره نه یمکن یقال واحدی والجماعت دا په وارد یوم کې شي دوم کې شي دریم کې شي فادلا دلوها خپل بوکای کو تحقیق دلاء الدلو اذا اخرجها ملأ الدلو مؤنث السماعي دی دا پکې هم کته کړه بوک خپل نو قال ویلی یا بشرا هذا غلام فادلا دلوه يوسف عليه السلام پورون قد فخرج دا پکې پټ فادلا دلوه وختره کړه یوسف عليه السلام په بوکي بوران وخلاو او جوړ استقر اکه یوسف زړه کتاب جوړ جیب سلام راغی په بوکه کې کړه وخوشالتیا دقدی الک یا بشرا وخوشالتیا حاضر الشاه دادي الک نادى البشرا بشارة النفس او لقومه ورفقته كأنه نزله من الشخص فناداه او دا استعاره مکنیه وتخیلیه دا خوشالتیا چې کومه ده دا بسړی فرض او چې فرض کې نو یا بشرا نو حاضر شکنه دا الکتی وخوشالتیا راشه دا الکتی واثروا فتك دي قافيه دي دغلرا دا چې کوم پکوږي راوته دي فتك د خپل مرګرونه مزاعتن په داس حالت کې چې وای ګرځاو سامان د تجارتو نو کوئی اثروا راځي د چاته دي قافلې چې ورغلي یغیتا او د چانه فتك د خپل مرګرونه چا پکې نه واثروا فتك د یوسف علی السلام دلرا او وای ګرځاو سامان د تجارت غلامو موږ تختیدلې دل تراغله دي دي فتك اخفوا امره وكانوا في البير وقالوا سيقاتل دفعوا الينا اهل الماء ان دي هم قال تتريو نبو على كسر التفروت من تراوا اصله
اسو ودا بل شان او بذاتا حال اخفو حالتونی متان للتجارت ويفرق انه ضمن اثر معنا جعلوا وغيروا سامان تجارتون دا اثروه متضمن کی معنا دبل فعل لرا او تضمن پیجنی دیو پر سرا په دبل فعل معنا په خیال کې راولي او معلومی کی برسنا دا د متعلقات او د قبل فعل ندلت بذاتا حال تشویر دا صد فرهنوري ندلت بجعلوه بذاتا الله واقف دې پاره عمل وشره وارستو نکرم د یوسف راځي کې خرڅ کړو د یوسف دلرا اګه قابل راځي کې نوای غستو دراهما بدناه بسمن بخسن په پیسو باندې چاغه کمی دي منقوص دي السوق منقوص نه حرام دي ځکه چې آزاد سه خرڅول کو حرام دي بخ نقصان تم ویل شي حرام تم وي اګه سمن سری حرام یا نکم او دراهم روپۍ دي ما د تل شمیر کړی شي ډېر زیات نه دي سو کو 60 روپۍ دي سو په کلاوي چې دیش وقيل 30 وحلتون عليه وكانوا دي فيه بيوسف کې من الزاهد بيميني کله خرڅون کو تخکار کې یوسف ته نه یو خرڅ مینه افلو رکول غواړي اکرې بلته مشتریان ته دا کی وته څه لغه نه وځي چې دومره قیمت شي دی په ارزان قیمت راستي دي او یو سردا کې غلام دی د مالک تخدل دي او دا خو عبد عابق دی نو فدی وجمان والشاعر من البعض اخوته والزاهدين هم الذي رغبتنا ندلتا روان دی او بیا شروع په بعض الاثار رازي نو پشتراو بذلك العزيز الذي كان على خزائن مصر عند ملكها وقيل خان خباز واغس عزيز مصر القرآن بلدي لیکن دلته یوسف زلیخا ولو او کتاب د یاد وی نظامی شته منصوب ده لیکن نو بشن کسی وای چې دا جنې چې ولا د بادشاہ لو زلیخا ته کرایل وته خوب ویلو ته خوب کینی یو خستون دیالت ته دا په میا شو خوب کی بیا بیرنګ خرابېدو بیا چې چاته پوس کو دی به حالم نه ویلي زمانه خو د حیا یو دایي ورونه هغه ته پوس کو یو ځان خو دې فکرو هغه ته چې ولک دی او ال څوک دې ته پوس کو کم ځای سره دی وی عزیز مصر دی نو عزیز مصر ته سوال جواب بادشاہ کو د دې یې پلا چې دا جنې واده وشو بلا روان روان دي په قافله روان دي دا دوله او څه تکړه دوله یو طرف ته کتل سره خو بل دا خو نه بیا خبر شو بلال ته بوسیدا او خطا خو بیا د غالي مصر د غالب په بیا واسه دلا پیغام نه پیدا شوی دا ډیر دي دا ټول قصې دي نو کتابونه غوډي قصې نه کتاب سکندرنامه کتلې کله د سلطان سکندر کیسه نو نظامی سی ابوای چې کرمان تاسو کې چې قصه تا وکا او صحیح خبر وکا خو یو دغری پانو کې د قصه وکا اگر ته ما ته کتاب ولیکن کتاب خو بس ویم کړ خامہ خاصه خو وای ایجاد پر راکوي بعد تقدیر په دې قصو کې دې قصې مدوا واستله الذي كان على خزائن مثلا د بادشاہ په خزائن سو کوی نه د بادشاہ ډوړې په هون کې سو کوی شراب والا او دواب والا سو کوی قیت خانی مشهور والا اول معاول اول داله چې د خزائن د مصر وزیر خزانه وقال اسلام مصر ویل غسړي چې دا غسه د مصر لامراتي خپل غیرت اکرمي قدرك ومصواد دې وسدو درن کا عزت من کا اجعلي محل سواي واقامتي كريما حسن مرضيا التوائی چاوستو خزی دلتا سوی اشترا و صوب دے سلے مذکر دے عزیز مصر و خزی خز سکلا سکوی زلیخی نم دے سکوی رائل نمی دے رائل بنتی رعابیل سکوی سوری زلیخا تملیخا سکوی رائل و لقبوها زلیخا یو نم دے بل او وقت قدر وقات غیر اسیدو عصا ینفانا شاید چه منتا فائدہ راکی دا مصلحاتنو او نتخذو الريابه جوك ولا ذكر اولاد نشتري دا دولت دلته مسعود تحواله ورکي سيد مسعود حاکم صاحب جماعت او خياران غره افر سنت درې کسان عزيز مصر او يوسف کې او خيارتي خبر معلومه کړی نو خزي دا ویلي او اخر چې موسی عليه السلام طلاق له افلار ته فلارا استاجره ان خير مستاجر القوي الامين بل ابو بکر چې کوم وخت کې مشرکا او ځان نه پسو عمر ابو بکر صدیق یو خط لیکلو په خط کې لیکلي زمانه پس په مشر سوق وی عمر
او دا خط عثمان ته ولیک په دې وخت کې لیکن په یو وخت د حضرت ابو بکر صدیق پر ذهن غائب شو نو د پکې ولیکا او دلته عثمان ته یو سره ولیکا نه او ځکه عثمان یو ته وی خدای او دغه شو چې په هوش کې راځي سودی ولیکو عثمان ډېر خدي بیا بل خلکو وګرځاو دې خط کې څوک نګلې شه دې نامزد شه دې تمني او زين منبل اگر که عمر وي دا پکې راغله او طلحه بن عبید الله ته په عمر عمر مشرکه دا دومره سخت دی شرایط مشرکه د مو خپل جواب څنګه ورکړي او ته ما په عمر یې ما په الله یې ما په خپل ذهن کې د دغه زیات ورسوک مونږ ما په الله مې راو ما ته یاد بار تقدیر عبد الله بن مسعود افرس الناس ثلاثه دا خدای مخلاو خدای لا سره وقال اشتراب مصر او غبل خدا چې یا پلان مزدوري کا یا بر ساجد ان خیر مساجد تا او یو ابو بکر صدیق دی د عمر مبارک په فیصله کړو نو افرس الناس او خيار سره د علامات معلومول چې کوي نو غدا وكذلك مكنا يوسف في الارض دقسي قراره يوسف عليه السلام جعلنا له فيها مكان مكنتا وديب اثبتوا فيه دقسي قرار کړو یوسف لپاره پرځما کوي د مختلفو فائدو لپاره ولنعلم من تعویل الحديث او لپاره چې تعلیم کوته تعبیر د خوب او تمکین مراد د حدیث پر ذهن کې کېناو مرتبه ولا ورکړه دې پتا درون پوری او الله زورور دې په خپل کاروبار باندې الله غالب دی لكن اکثر خلق نه پوهي چې خبره وسکی شي په مایتون زونه زعمهم ان لهم لا مشين خلق لا خيال له چې زمونږ د اختیاراتي وان لهم ذلك كم ذلك دي وان الامر كله لله ولما بلغ اشده حرکت ورسېدو یوسف علی السلام خپل په خوال د عمر ته سو کوی ځوان شو سو کوی د دې شو سلوخت کال مکه شو مختلف اقوال دي سو کوی سلوخت کال شو او دلته پکې بیا شي چې سلوخت انسان يقف جسمه النمو اذا بلغه ذلك چې اته سه ورسېږي نو بیا پکې مضبوط شي او قوای مضبوط شي او چې سلوخت ورسې عقل بلغ اذا المرء في الاربعين ولم يكن له دون ما هو حياء لا ستر سلوخت کال عمر او د خواهشات او خلاف دې قلاریږي نه فداحو پریدا اسانته په موضوع الذي مضى وان جرى اسباب الحياه له اگر کله حال ډیر خشتوي بجون کې خو ته پرې هوښ لا شي قابل اعتبار نه آتینا حکمتا حکما حکمت دا شرع بجبه کې هغه علمي نافع چې مؤيد بالعمل وي ناغه وي او عمل چې علم خلاف هغه مقلتوب ویل شي وعلما اوفوها دخوبنا اسوګو د حکمنا حکمت مراد پیغمبري ده او دغه څنګه جزا ورکو خ عمل کوونکی وراوته التي في بيتها مطالبه کړه دغه هغه څوک چې د داغه پکور کې اوس دا ردود الى شرح ما جرى دا عریض پکور کې شي دي هغه سوي بیا که مختصر دی ویل او تلخیص تکوتو نو کله کله مصنف اسم موصول راځي او دې کې څه مقصد وي چې دا مراوده ډیره اوچته و سجده چا پکور کې اوسې کنه داغه منهم مسله زیات وي او داغه تمکن او مقام دل عرف چې کین کول شي نو چې دا کول شي او سره د هغینا یوسف علی السلام ځان پاک وساتنه پدې کې شو مراوده ډیره مضبوطه او دا مطالبه ډیره مضبوطه و او هغه په وایل چې هغه پر مراوده کې ډیر مضبوطو او دا چې دا لوش هغه ډیر مضبوطه او بیا سره دا نه ځان وساتنه پدې کې سو کوئی پورا پاک دامنی دا د یوسف علی السلام سو کوئی د دې مطلب دا مراوده ډیره مضبوطه سو کوئی دا مراوده دا سو مطالبه کې هغه ډیر مضبوط دا ټول خبري مراوده لو راتلو راد يرودو اذا ذهب وجاء زورا مراد نه مطالبه ده مطالبه کله دنا هغه زنا چې دغه پکور کړي عن نفسي د څه مطالبه کوي ځان ده هغه نور سنه ولا مغلقه الابواب دروازې بند کړي وقال فيه هيت لكو دروازه په دې کمره کې یو دروازه د دې په کس کې نسوک وې هر جزء په دروازه وګور دروازې به کوم سو کوئی د بعض کمرو د بعض مقامات د جمعات د دروازې لري کړه تو غاړي دروازې دي دا پکې ویل شم یا پکې تعالی غاړي دا پکې ویل شم نو ځکه می دروازې کړې او چا پکې د موضوع قرار کړی دا یو کمره دا داغین شافر بل کمره دا د بل کمره چې بل کمره دا پکې جامع څه نقل کړی دا والله اعلم دروازې باندې کړی
وقالت هيتا راشکنو لك تاتويما اسرعي دا اسم فعل هيت او لام للتبين راشا شاته لك تاتا راشا تکر راشا تاتوي قالوا لي معاذ الله الله لرفاك دا اعوذ بالله ان ربي احسن مصواي بيشك رب زما فكر دي زيد وسيدو زما رب مانا سشي مالک تکوتا نائک تا جو ٹھیک دا اے سیدی العزیز احنا تعهدی حیث امرکی بی اکرامی علاق من وچی او دا مسئلہ شویرہ چی رب سڑے غیر اللہ تویلشی پخانی خبر وہ سمجھ مطلق بینے مطلق چی رب بینے اللہ تبوائی او رب البیت رب المال دا ویلشی بعض علماء چی ربی اللہ زما آخر وسیدو کردے اللہ دا حکم خلاف سنجو کرم دا ویلشو شان خدا دے ظالمان نکامیبی ولقد همت به قسم دے چې قص کړو دی په د باندې وهم بها او قص کړو دو په دی باندې په دې کې اوس موږ د یو طرف په هم ویل شو قص کړو دی په مخالفت باندې چې راش خو زما خواله هغه ته تو خیر دی خدا بل غای وهم قص کړو دی نجو مثل ضربها وهم بزوجتها او دلته لیکن دلته روح المانی نقل کړي بغوی په حواله باندې ورخي ابن کثیر د قاضی عیاض مال الى مخالفها بمقتضى البشريه مایل شو د طبيعت بشری یو سره ځوان سره دی او ځوان جنۍ دا رنگدار جنۍ دا د انسان خوشوقي په دې پوښي خو زما مرګین کړي تاسو وې تاسو مثلا مخالفت وکړي خامخه پیغمبر پسینو کې دا خبره کړې شي چې دا فعال نو مې تا چې تاسو لستري نه زبته تاسو پوښي نو په دې وخت کې ما دارو المانی او دا ابن کثیر دا تخیمه او ناقل بغوی عن بعض اهل التحقیق لهم خیم و چې کوم وخت کې ترجمه دی ګره زما سره نه کوي بل دې کوي نو بیا برامند وهي او ما ته بس پکې سپوري وای خامخا چې ګل پیغمبر مبارک دې خبرې کوي نو زه بس ویم مبارک بس ما مبارک مبارک سے خدا ابن کثیر مبارک بس نو وای نه له پوښوي نو سپوي اشاره کوم ځان ته کړه تاسو پرې چل نه پوهیږئ نو زه بس ویم ولقد همت به اختلافا اقوال الناس وقد روي عباس ومجاهدين وسائر الجبر طائفه السلف في ذلك مع ابن جرير وغيره قدام ودایول چې هم کړي دي قصد کړي دي او دلته راځي روح المانی والا وای دا هم اختیاري مال الهام رقاتیا ده مقتضى الطبيعه البشريه لکه روزدار چې روزي نشي فکر مورس کې او یخي بولی نو مېلا نه کیږي نو چې د کتلې سنې د یا خیال چې پیغمبران چې وي د دې خواخ شتوایت نه خواخ دې شوق کیږي خدای الله حکم ته ګوري نو ورتلې نشي یخي دې دې خو دې تګشه خدای الله حکم نه چې مسکه یونس کړ الثواب په دې کې یو حدیث دی یو سره چې قصد ګناه وکړي روان شي پسې او د الله به لري پریری نو الله په کوئی دا ګناه زمانه نه بخوي دغه مرتبه ورته اکنه د بل څه خبر کوم ما استاد محترم سید حبیب شاه صاحب دا ثبت وکم هغه وی دا بنگالیان چې په قران او عربی سم یعنی په سبق من خنه پوي دا څه مطلب یو بنگالی سه په متقی په ونه شو نو متقی تحقیقات او په ونه شو چې په ګناه طاقت بیا وي او دی وي نو کومه د الله دنه تاسو ته وایي یخه تحقیق د زکو وي د به مېری او دې په مېره کې روان دي او یو خضران او خسته غوندي دا رنگدار دا جکالی مالی برابر دي او دا کله راځه ا دې زه په کې نه اچھا اب سمجھ میں آ گیا متقی اجرے کو کہتے ہیں اسی لوگ وہ سمجھا ہے وہ سب سره دا اوس یو څه متخصص چې هو یاته وي لکه اجرام کوي زین لغوي په خبره پوښي او احادیث خو تکویل شو تاسو په پای شو پیغمبرانو خستق شیخ خو خشیخ نو دا ولنه د الله پاک د حکم مطابق نور جوابونه شو هم بزربها وهم بزوجيتها اما کی هم ته معلوم دي
مراتب القصد 5 حاجس ذكروا فخاتم حديث النفس فاستمعا يلي هم فعزم كلها رفعت سوى الاخير في داري هم غير اختياري دي ده حضرت يوسف عليه السلام هم اختياري نه دي اختيار او داغي هم څه دي اختياري دا پکې ومثل ذلك لا يكاد يدخل تحت التكليف لا نور السلام قصد اصلا اختياري جن زماره دغه اته نور پکې جو وای شاید لولا پکې شرط ته او هم بها جزاء لولا ان را هم بها نو دا الله برهان لیدلې نو دا هم دې کړې او پاره باندې نحویان اعتراض کی بعض خلک وایي چې شرط مخکې راځي او جزاء او استیطاع جزاء مخکې کړ بعض حضرات خوش دا جزاء نشي او بعض وی جوړې شي او جوړې شي خلاص شو او چې نشي جوړې دي نو دا تعالی جزاء شو جزاء محدود شو او دا هم د برهان درمه د دلائل د توحید دلائل د حرمت تبت فعلی ان المدال على تحریم محمد دې کوم هم کړی دا شي وكذا الالتفات مو شي میاسیه وي ولقد همت به دا خلافك او لا رابهني هم بها ودا خبر میاسیه خنه دا د نحویانو خلاف د نور روان دي پسې ډېر ګډ بحث دی او خدق دا چې تماوي زما رایم دغه ها فاتح نور خبري هغه قابل اعتماد دي كذلك هم دغه شانتي نصيبان سو مونږه د واپس کړو د دې لپاره چې دغه خدانه بد فعلی بد والفحشاء وغندګي او انه من عباد المخلصين دې د بندګانو مخلص چا پکې دا مونږ چې بس خواله ورغلې دي او پرتګي سپړدلې دي او په دې وخت یوسف عليه السلام ورسي دې کسي پاره سره خط کړی او دارنګ روح المانی ته لو بحث کړی چې دا ټول خبري غلطي دي او یک چرته شي شوی د پیغمبرانو سره معمول غونډه خو دي خوشین الله تعالی په دې توبه او د توبه ذکر کړین دا ټول کسي غلطي ده خبره انه من عباد المخلصين ومخکې جماعت ته اسمت صفه ویل شي طاقت د ګناه نه چې دا ترجمه کوي به طاقت شته نو لیکن د اسمت معنا مخکې ما لطف توي طاقت د ګناه شته خو نه ګناهون ته نه واستقبالات دوار رامخ دروازه وقد وشلو الدي قميصه من دبوي قميص وشلو بالشانه وسغمن دوهي دن راشان دن را سکار وي نه کنه وي خلاص راته منډه کړی دا ورمنډه وقد قميصه وشلو قميص تاغي من دوري دشانه والف يا دوار بیا مندو سيدها خاون د دې خزي لدل بابي پنځ دروازې باندې نو خزر مکه شو یوسف عليه السلام قد نه کوي ما جزاء من هذا الهلكه صدق جزاء هغه چې غواړي اهل سوء البدفعلي هیڅ جزاء شي الا جزاء هیڅ جزاء نشتري سجدا هیڅ نشتري مگر چې جیل تواچول شي یا عذاب درناک یوسف عليه السلام مجبورا جواب وس ورکړي نو چې نه کوي نو صفاین دي قال هي راودتني دي زمانه مطالبه عن نفسي ده نفس زمانه زقصت العينيما وشهد شاهد گواہی کو گواہ من اهل هذا اهل ده خزن ده اشتبار دي دا خپل سوګه ترزوی دي سوګ موسی او پدې کې بحث دی چې آیا ورکه دي کنا بالغ دي پدې کې کثیرو دواړه اقوال شته دي ښا سوګه بالغ دي سوګه نابالغ دي کله ته قمیص د شیدلې د مخینه فصدقت نه ورشي ځکه دی با مطالبه کوي غو دي دا کوي کله خبر اگر دا به یقین دي علامات اكو ماشوم خو جوړه صفاشو او دی بدرغلی په داوا کې چې ما د جماعت متمانه مطالبه کړه اگر قمیص دې د شان نو کذبت خذ بدرو او دی بلشتنی نو شاهد او قائلا لا يقول فلما را قمیص خود من چې لو قمیص شان قال انه داش لیدل چې من کې کنا تدبیر ستاسو دی دا ستاسو مطالبه ده ان كيدكن عظيم بشک تدبیر د خزو ډیر غټ دی التف واعلق بالقلب تاثیر کې بنسو ولعزمك للنساء ابلیس لګیدل د خپل ځان لپاره دامي اخلي حدیث کې راځي حبایل الشیطان پاتې دا خبر ان كيدكن عظيم د خزو تدبیر د سبب نسبت باندې او انك هذا الشيطان دې په شیطان تدبیر د دینم کم دی هذا الله په نسبت يوسف
ان هذا مخوال او د دې خبرنا خبر پټکا چاته مو آیا او خلتوي واستغفر ذنبك بخش غوار بخبل عمل لفرا انك بشکت تو من خاطین تپخطائی تاغا افکار کر خطا کار شروع کر او دا خطا اطلاق بلے پا گنام کر شی انو خطا العدول جهت پا دی پوشوی نو دا اذا ازنب غیر تعمدون ترجمه کر شی خطئا یخطئو خطئا وخطئ اذا ازنبا متعمدا او اخطئا قصدا یا غیر قصدا دوار کر شی تانا غلط شی وقال سفن ویلی یو خذی ویل خذو فی مدینتی پخار کی نسوتن کی اسم جمع دا یو تا اسم جنس وی یو تا اسم جمع وی یو تا جمع جمعی تو چی سیغی دا جماعت وی وزن دا جماعت وی او معنی جماعت وی ندیتا سوی جمع چی وزن دا جماعت نوی او ترجمه جماعت وی نغیر اسم جمع وی اسم جنس تا وی چی لفظیم دا جماعت نوی او وزن دا جماعت نوی نغیتا سوی اسم جنس دا اسم جمع شو نو دا سوی او دا لپاره واحد درف نشتی نو دی وجنا د باقی مقدات پشان شو نو کته قالت وای نه هم پکې ویل شي او قال پکې ویل شي او اذا لم يؤنس فعله في الولي په دغه خار کې خذ عايز شو تراد فتح نفسي مطالبه کې داویز د خاون په لدی سره کدا د خپل نوکرنا من نفسي ځان دا قد شغفها شغاف شه دي پردشه دي دا یوسف د دې خرید لپاره حبن د جهت ته محبت شغاف په جنې پردې د ضرورت وي د ضرورت پاس پردې ته سوي شي نو دې چاته شه دې د هغه نه په اعتبار د محبت دا زوی ولا سګیر کړی د قد شغفا په زمير شاته یوسف ته پردشه دې د یوسف د پرده خري د جهت د محبت د یوسف د دې د نفس ګیر کړی دی ان الله موږ یې دلته په ځان په غلطۍ کې مبین چې واضح فلما سمعت شورد بمكرهن داغي په مکر چې ما خلاف خلاصي ویل شو غیبتونه کوي نه کار خبره وسه کوي ویلې ګرځي ته سوال جواب وکړو یو قسم حیله راځي چې راشي دا شی وګورئ چې څنګه زه خو څنګه دې سم تاسو یې راشي وعده تیار کړهونه داغي په متکئن د تکیا شګنا من النمارق والوصائل بالغتنوي او پالنګو تلای خوې کا قای خور کا او بالغ وتخیرا د چاته رکھے او ډوړې وتراوړي امي او تمراوړي ډوړې خوري ډوړې خوري نه ویرانه او یوسف تاواز سوچ ردن نه د بهر راوځه نو دې چې اجر اختار شو او دې فصبه خيال على التخريج کټ کړو دلته سوچ اړشته او سیونه بل تاسو لاشو یو د خپل لاسونو باندې راکاږي خپل لاسونو سمي سوکوی متکامانا الطعام يحز حزان بالسکین چې بشارکت کړي شي سوکوینا د متکان مراد هغه مخکې څه مسو وآتوا ولك كل واحد هل يخستا منه الذين سكينا شارع وقال دخل على انه ورتوي رايوز فيه يا ويني يا خدمت سلام دي سلامتوك دلتوي يقول بس سياما غيظا في ذلك اليوم ذكر خستا احسن ما يكون في الوقت فلما رأينه شغل اكبر نو اعظم له دیر قتل وګاڼو او چې غټ وګاڼو نو پښتانه نسدي وقطعنا ايديهن او زخمي كخملاتنا جرحنا هذا ما في ايدينا من السكاكين شيء وصلت على هذا الزخمي لفرد رشدهن فدي بوشي وقلنا بيبلي حاش الله تاكيد الله لا ويكرهوا فكذا شي مراد له غدي دا لستوني فاذا خبر سداشنا وقلنا حاشا الله فاكيد الله لرا حاشا الله واذا حرف وشير بعد استثناء والتنزيه معا ثم نقل وجه الاسم ما تلاول سو استثناء وتنزيه وسكنه تنزيه فاكيد الله لرا الله د دین پاک لفظی ته معنا دا خړې پاک دی نو د دې الله لرا پاک دی مطلب لکه څنګه چې الله پاک دی دغه سي دی پاک دی الله پاک ما هذا بشر ذا بني ادم نه دی بني ادم نه دی ان هذا الا ملك مگر فرشتہ کریم دیر عزت شریف کثیر المحاسن دومره خسته عادت دار چې خسته فرشتي دي د دې وجه خاطره دي او پلان کې خالص پیره دي یو مقصد خدا شو خاص او ذهب غیر واحد چې غرض پکې تنزیه او معلومیه مولا شبیر احمد سے دار رسیدا
وې دې پاک دامن دې هغه توجه نه کوي دې او ته پرشتو دې صفات لري نو قال دا وی په ذالکو باغ څوک دې تاسو مولامت کولم د مبارک چې تاسو محبت لساتي غلام دا محبت کې ولقد راوت قسم دې چې ماته مطالبه عن نفسي ځان دلما پس تاسو ما پوره ځان ساتلې او په آیات کې د ایشو چې دا څوګر سوای دا ټول شوین دي او کاغذونه کې دا ټول ټیک نه دي ولا الا بفعل کې څه نه کوي ما امرو چې زه ته وینا کوم دا کوم خبرې نه کوي لو سن قيل تواچ ولا شيء ولا يكونن او شيء من الصين ذو ظلمنا فقيديان کې شامل شي اخلاقي مجرم ورته ولا شيء نسجن دا لو سنن اتن تاكي ثقيله كده او ليكونن من الخاغن الشبا دسفق خلقنا دلتفقين تاكيري سخبير شو بیا په خطبه شو قال يا رب ذا السجن جلخانه احب الي فقد ماتا مما دارين بدونني اليه ما وتبري والا كتبني كدون كنار زمان تدبير ذي اسو اليه زبو تمايل شما على قد تبدي ذات بالتقاضى ذا تذبكيك نو چې کوم خلک وي هم بضربها هم بزوجتها وهم فلان کې او دا خبر نه وي نبي اب اسو اليه نسن جوړي ودا تواضع خبره کوي طاقت خو نشته د ګناهونو او شنبا د به خبرنا چې عمل د خپل علم نه کوي لان من لا جدوال علمي او دی غیر عالم برابر دي فاستجاب له ربه قبول کړه هغه رب ته پسروان کې دهونو وایي دا تدبیر دي بشک الله سميع عليم دي ثم بدالهم يحتاج دي لپاره پس نه چې وایي نه د قدرت صفای نه بداله من بعد ثم بدالهم بعد ملوءات يسنه دي قید فاعل بداو الضمير دي يعود اما الى البدا کارشو تخکار کېدل یا کارشو ترای لجنه خامخ جیل کې درشي حتی هم تر یو ټیم وي چې دا خبر ختم شي او دمش لا سره قید خانه د دوزوانه دا د بادشاہ نو کران دي یې ډوره په خون کې دي او بل شراب ورون کې دي دوه چې فیصله کړی چې ول پیسې د بادشاہ مرګ انتظار وکړي نو دې بخلاشي نو یو په چولي او بل بل چولي شرابي نه چولي قال حد ما يقول شرابي نو بنو دي اني اراني اصرف امراض انما زادنا شعور مشارع الشراب کو جوړي شراب کو خلک انګور نه جوړي دي شراب نه جوړي هنا بعد فايت حبلة من كرم حسن لها ثلاث اقسام طريق عن اخير هل فكنت اسرز الى شعور او سماو ما يقول له دا مجاز ده د دې انګور نه بجوړيږي شراب او تسميه ولا د علب په اعتبار ما يقول العنب اليه په اعتبار د آیت شراب جوړیږي نو مجاز شي دا پکې ویل شي والله اعلم نو نه پکې دي زو چې تم پورته په سر باندې ډوړای مرغان یې ډوړې خو غایت اني اخرج من مطبخين ولک د بادشاہ د پتغنه مرغه فسد زما درې ټوکرې دی پاکه ډوړې مرغان ته خوري د پورته نه ډوړې خو پیژنې نبئنا بتاویل خبرک خو باندې مونږ تاګلو د خو عمل کوونه دې په دې جیل کې په دې خسته خو باندې مشهور او خلق بدل صفات کاو تعریف وکاو ذي وجه لما انتهى في الاسم وجد فيها قاما داغي امیدونه خطا شو بلاګان مصیبت جاتو غم شو به خوشاله شي سوال کوي ثواب درکړي شي دا نه پس یا پتا الله دې پتا برکت واچي دسي قال ولایتک مطعم تاسو خو نه ترزقان تاسو درکې شي لکه دا عادم طابق د ګرمي په دورس وجې ما ډوړې راځي په یو بجې راځي اغه ډوړې بدل راځي الا رب ما بتاویل زما ګر زما خبر تاسو په تعبیر خوب باندې خو خاطر نیم چې راشي تاسو او خپکه کوم نو دا کم ځل دا خبرې کوي دلتوي وقد ادمج فيه ان وصف العالم سهول ينتفع به ولا يعلم پدې من کی خبر دن نکي پدې پويږي چې پدې وخت کی خبره اثر کوي نو عالم ځان صفت کوي زبدا کار وکم په لن کې وخت مخکي ښه او ډاکټر صاحب چې وی ناغه کداوت ور کوي یا سړی چې وي کنه طبيب وی عالم وی دا خبر ډېر خاصر کوي نو پدې وخت پوه شو چې اوس خلق ماته محتاج شي دي اوس وته خبره کا اوس بکار کی نو کوي بیا او ذالکما دا خبره مما علمني ربي دا ما ته زما رب تعالی کړي لکه اولیاء تعالی کشف کړي شي او دا ولي کړي اني ترکت زکه چې ما کفر پر خو دې
ما پر خو طریقه دی قوم چې یقین سره په الله باندې او د آخرت انکاریان او بیا لاسکه چې اصل نه پاره شي وتبعت او تابعین طریقه د ابراهیم او د اسحاق او د یعقوب دا یو ملي لیکره دوی بیان کړو او درې می بیا تاسو دا ملت شو ما کان لن دي پکار مولا مصحابه واستقامه موږ د پاره پیغمبرانو لپاره یا د مسلمانانو لپاره ان شرک بالله من شرک پیدا کو الله رسول پیری کې بنی آدم بوت دا د الله احسان دی په موږ باندې په خلکو هم لكن اکثر خلک شکریا نه ادا کوي یا صاحب سینی و د جیل مرګرو یا صاحبي فی الجیل اضافه و ذرتا توسوان یا صاحبي فی السجن نمونږ جیل ته د جیل مرګي وته ویلې د جیل کې مرګي ارباب متفرقون ایا ارباب خار متعددون متکثرون یستبعدهم فدې په یستبعدهما منهم وزما د جیل مرګرو ایا ګن خدایان خدي کيو الواحد چې یو دی القهار زور اور دی چې کله بے ځای وای په دې وخت کې کوم نه یا ایه الناس عبدو زید ابن عمرو ابن نفیل بیت الله تشاکرلا او چا کړه او ربا واحدا ام الف ربي ادين اذا تقسمت الامور د یو رب تابع شمه کده غانو کله چې اختیارات تحصیل پلاس کی ترکت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير د چا عقل او شعور یم دقه څه کوي سما پشان رب معنا مالک رب معنا معبود رب معنا بادشاہ د سمایلو داخلي عبادت ته یو زور ور ما تعبدون من دون الله اسماء و عبادت کوي تاسو سوا د الله نه مگر اسماء نه مسميات دي بوتان دي په حقیقت کې معلوم خو د پلان کې او د پلان کې نه درځته لکه مخکې موږ یو ځل دی پیغمبر بحث کړه خو نمونه دي یعنی حقیقت چې تاسو وایو ته نشته دي الفاظ دي خالی ترجمه لا مطابقه بالخارج ځکه چې مستاق نه انداسي تاسو خو دي او اباكم ندري ګل الله په ایمان سره هیڅ قسم حجت نشته چې دا بوت عبادت کا د قبر عبادت کا او دا پکې شریعي وإذا من ننجز ما سيبك سيديه وتكنيك إن الحكم إلا إله ما الحكم في شأن العباد إلا إله لا حكم مگر ذا الله او ذا طالبانك ويم ذا الله دو حكم دي يو تتكويني ويلا شي يو تتشريعي ويلا شي وتشريعي داش او زمن ذا وصوليان وي تلخ درش هوكي شاشين ونوال غشوك حكم سوك حاكم الله دي او حكم ده الله وإنا ده تكوى مكوى حكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتداء متأخيرا وقع مقدار حكم ده شارع ده الله إن الحكم إلا الله او بالحكم بلاشي تكويني يعقوب عليه السلام يا بني لا تقتلوا من باب واحد وادخلوا من الباب المتفرقات وما أخذ لكم من الله من شيء إن الحكم إلا الله عليه توكلت ولا فيود وازم ورزي فقن ورشي اقول الحكم ده لا اختيارات ده خو ده بدا ده جو نازو ده كل ده الله دي نغ التكوين شو وده تصريح امر الله بالله ده دين ثابت الثابت الذي دلت عليه البراهين العقلية والنقلية عقلهم داوي نقلهم داوي لكن اختار نقول يا صاحب سني اما حد اسرع شرابي تويناك كوني وانا بس تيو ده دا یو قسم خغم مرګ تیار کنه اذا بل خبر شي فاس کې ربو هوا خپل مالک تبا شراب جوړي ارتبل وسليمش او بخري مرغان د سردار ته ټوکرې می بسر مان دیو دا ټوکرې مرغان لري تخته قضي الامر الذي فرشوا خبره تاسو باندې تاسو کې د خوب خبره خلاص شو کوئی اغي دا غپ هغه چې سو شو دي قدام ده بس خبره خلاص وقال لي ظن وی لکه شاته ګمان ان ولادین دې بچ کې دي اوسه الى صيغه المضارع مبالغه بالبلاغه يظن وانا ویلي ظن اذا خبره وما قدين كرا غلي منهما لدوانا انه نادي منهما دا ګمان کوي بس کې دي اذكر نيات كما عند ربك فرزق المالك چې په دې جیل کې یو سره دی هغه خناسته فانسو الشیطان اذا شیطان ذکر غلط د چانه دا سره چې بد شو لاسو نو التجارسو نو سيوکړو خبره کوي وسوسه على خوشالتي غان رغلي شافك دا بل هم ویلي انسى ذلك الناجي ويلقى في قلبي
چا پکې دا بل چې یوسف علی السلام په دې کې نه شي غټ تمیات کا الله ذکر نو دا پکې خبره ده او زما په دې باندې دا خبره څنګه اسباب ولن کې دي ذکر ضرب قال بصفات یوسف علی السلام په قید خانه کې سو کلمه دا دریو تر نه کول نور پاتې بیا راځي ولاش كل هذا في استعانة بالعباد بالاشبشاد ما لا وصف قد قال الطعام كيف رتب ذكر المختلفين سب دا بل ترجمه کوي يوسف عليه السلام په دین کې راغلو واختار ابو حيان يوسف عليه السلام ما قال الشرابي ما قال التوسل بذلك الى هدايه الملك او ایمان د بادشاہ ته کسان چې د ډول بحق ملګر او د استعانة بغیر الله ویل بادشاہ اني ارى زين رأيت قد ارى اسم وغاغان دي سیماین سربه او ياكلون النخل فدي وقت ابن كثير وي غاغان راو غان باغي من خلق اسمك يا ابادي فخبر پوښي نو ځکه ویلې چې غایان لیدلې په دې کې دا پیدا او دا خلک د سیم وي دا سره کېدا زمکا د غوایو په خکر باندې ولاړه ده ان چې خکر نه او غایان نه زمکا وسنګ باندې شي نو دا پکې ویل شي دا غایان پکې راغلو چې دا شانتي وزمن عائد الله يوسف يسقي ربه غرام لا شو تلتوائي ففسر بالوقر بالسنين لأنها تسيل الأرض التي تشتغل من الثمرات والزروع والسنبلات والخضر وعين فكذا كلام شيء وعين ما خلص ما كيف هذا لكن الله خبركم في الدنيا رزق وعين فكر لها فدي ما نام سنه بيلش وعين سربو يأكلهن خريدي لها السبع الوري عجاز الخوار خوارا غير هذه فخوفك الرسول والسبع سنبلات هو وجري خضر الشناء دعني بكره وأخرون نودي يابسة والشميني قد دركت والتوت دا شنو باندې توشي دا شنو وغیرہ دي د دې وجه چا پیدا وجه دا وجه د شنو چا پیدا کیږي یا یملکو اے جرګي خلکو اے اشرافو مما یظن بالعلم چې په چا من ګمان د علم دي ابطوني کوي تعبیر کې په خو کې کته زه تعبیر کوم قالوا الغاص احلام پرګان ته خوب اغاص د زیغ جمع ده زیغ څه ته وي موږ ته موټي وي یو ته ګېړې وي یو ته موټي وي تاسو ته ګاګان ودري دا څه ته موږ وي قوله راسي نو اغاص د زیغ جمع ده زیغ یو حصے ته ویل شي او خاروا ګډوډ امو خو احلام ذكرنا او ما نحن تعالى الله منها ده غلط خوبونو عالم ده خالد خوب ده يا مطلقا ده خوب عالم ویلا سویت نجا منهما والذكر يا شوتا بعد امد فصل الزماني ودينا زبطاز خبركم فتاويل دي ما ولي فارسلون ياغي ولي انت بكي فت خرام فوقا فارسلوه وعطاه يوسف يصدق ويوسف انتهائی رشتینیا خبر راتن بسوا سب القرار سیمان یا کنچونا لینا سب پات او وہ وگیشنو امر وجه شاید ازا وصم خلقتا بعد سو خلقتا لعلم ينم سيان فوقی وی کرب کوئی تزرعونا کریبا سیغه دا مزاری دا کرب ہمیشہ کوئی وکالا پر لپسی چکم کٹ کئی پریری تخبر وگو کے خرابی کی بڑیرنو او چې دانی دانی بیا خرابی کی زر مگر لد دا حقیر تاسو خورین اغتی کٹ کوئی اغتی ميدا كوي بيدا وغن لري كوي راوش بس اغن صفر شدادن وكاله سختو خوري باعرف مخفيد داس بعد يفر مگر لك اغن تاسو جمع کړي بیا براش داغه پس یو کال داولي لکه چې یو کال یو کال چې خفي هم مش اباط الذي في يغاث الناس واكبا فريادتين دخل کوي باران بغش وفي اسن په دې کې بخلق نه چوړولم کوي غبین با غبین کا انګور او نور والقصب دا چې متوي غناش او زيتون شو او سمسم شو نور میونه بخلق رسول وباسي جسون وباسي واذا خبره بشارت لو تكون بل ان العاد جاتو عاد شريك شانك قحط خدمي دا برازي وقال ملكه واستدلوا بذلك ايضا لا شهد بالكافر كافر خوبيني وخيستغن خوبنا من دي شدا فكيو سكن ويل بادشاہ يتوني به راتلو کے پتمان دي فلما جاءه رسول جاء قاصد وفشخ بالربطه ما بال رسول الله فيه سبع الشام دا اخذوا قطعا من شخ بالله سن زخمي كلبي فتشون شاهين وحالهم زما رب داغي په تدبیر باندې واقف خبر ده عدل طوي اجتهاد شو پانه په توهم کې واجب وجوب اتقاء الوقوع کوشش کوا چې د اصلاح عهده وفدوه ملاوي بادشاہ شي د غټ سره شي خلک وای دا خو هغه دی او دا خو هغه دی او دا لاول نه د تهمت لارې بند کړي حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي
سوچ یقین سره په الله ورسته معنی ته تهمت پدې نه ودی بل حدیث انس وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم راوړو یو سره په تیر څه په جمعات کې سمو تکیفو ودا صفیه هذه زوجتي پیغمبر خدای کو ته من ګمان سوي پدا ګمان شغه نه کړي شیطان اجري من الاسباع من الانسان مجرد دم وی زمخشری او خپنه وا نقاجان نه خطا غسته اوس لا خپل ما په جرم کې نه کړ شوی دا د غور د وجنه په باندې سفرون کې داسې کړه قال ما خطبكم نسل الشان تاسو په تاسو مطالعه یوسف نه کول ځان داغه كن نبي حاج الله الله لكن ما علمنا لدي كثيرين فاغمن سوء سوري ومن الخير العزيز دام حاله شو الان الى اوس حسب الحق حق ظاهر شو ما في مطالبه ځان کړو او دی ورشتنی ذالک دا خبر سو ګل کول د شاده دا د یوسف علیه السلام دی دا د شاه ابن جرير نقل ابن ابي حاتم او بیا نقل کوي چې طریق ابن جرير قائل دی ابن تیمیه په قائل شي لیکن ابن کثیر وایي چې اکثر علما وایي دا د دې خزي بیان دی اکثر مفسرین دا څه د خزي بیان دی هذا القول هو الاشهر تقول مرته ولست ابرئ نفسي فان النفس تحدث وتمنى ما غلطی کړی نه دا انکار عمل وین دې کړی البت خواهش می کړو وهذا القول اشهر والاليق والانسب بشيخ نفسه ومان كلام وقد حكى الموردي في تفسير وانت دبر نسبي الامام ابو العباس ابن تيميه په نسبي دا بل خبره چې ما وکړه چې دا خزه وینا کوي اعتراف کوي وما ول اسکو نه عزیز مصر نو دا نه وي خزه نو یوسف علیه السلام دلته پکې دوه خبرې دي نو څوک دا وایي څوک دا وایي الان حسب حقه اراوت نفسي وان المشركين ذلك العلماء هغه چې فکرې ته وي د یوسف علیه السلام دا دی وجنه چې کلام دې روان دي چې معلوم کړی عزیز مصر اني لما خلهم ما خيانتنا لسرا في الغيب شاپ شک دې کور کینو او دغه یا د بادشاہ سره او الله هدایت نه کوي تدبیر د خائنانو ته وقرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم د دې آیات مبارکه مخکې پرون موږ بل خبره کړې و ذالک ليعلم اني لم اخن بالغيب ډېر مفسرین دا وایي دا کلام د چا دی دا د یوسف علیه السلام کته خبره خو مخکې د خدي شروع شوې دي یوسف علیه السلام نه راوړل ای صوت د کلام د تقاضا کوي چې دا خبرې کوي زه د خپل ځان صفائی نه بیانوم اولنا ځکه چې نفس بشري خامخا حکم ورکوي سړي ته په بدای او په دې وخت کې ابن جرير ابن ابي حاتم لاغین ما سوا دلته جبایي دي ابو حیان داغه مدد هم کړی او ابن تیمیه رحم الله په دې قائل چې دا کلام د خضر دی وما ابرئ نفسي ذالک دا خبر نیولې وکړي صحیح صفائی چې یوسف علیه السلام څه غلطی نه و ليعلم چې معلوم یوسف انی لمخنه ما خیانت نه کړ سره بالغیب شاپشا وان الله لا يهدي دا وما ابرئ نفسي د خپل نفس صفائی نه کومه لکه چې ما خواهشات نفسانه ښکار کړې خو غلط کار نه لري کړی سچي عمل نه لري کړی دا غي خبر دی او چې د یوسف علی السلام چې وما وبرسی ذالک لیعلم دا دې لپاره وی چې معلوم کړي خاوند د زلیخې یا خاوند راعیل انی لمغلوب بالغیب شما د سره خیانت په شاپ شاپ او الله هدایت نه کوي کې د خاين او بیا یو ما وبر نفسي ز خپل نفس پاینه کومه دا تواضع شو دا دواړه خبرې شته وذهب الجبائي واستثاره ابو حيان ذلك لمنه من كلام العزيز جبائي رسول ابو حيان ما غوي د دې ليعلم يوسف اني لم اخن بالغيب دا پکې د چا بیان شو جبائي ابو حيان اما الشيخ ابن تيميه رحمه الله 441 صفحه کې هم د دې خبرې تایید کړي قولوا انما تركت بهذا نفسي يعلم زوجي اني لم اخن به دا تقول مرته ولست ابرر نفسي وهذا القول هو الاشهر والاليق والانسب بسياق الاسلام وقد قيل ان ذلك من كلام يوسف وهذا القول هو الذي حكاه لم يكن جن ولا ابن حاتم سواه 441 يكاسي ليك دا دوړه
رحم ربي مگر چې پچا رحم وکړي الا او اسلام قطع شو لكن چې پچا الله رحم وکړي او اسلام متصله ویل کیږي اي کی وجوهات دي دیو د دې ما قبل چې کوم کلام منفي نه دی نفس اماره بالسوء نو الا ما رحم ربي دا استثناء شي د دې نه نو په دې کې دا الکه چې مخکې نه کوي او لکه نشتري بل دا چې دا استثناء وقت کم وي او مستثنا منه زیات وي نفس صفائی په ټول اوقات کې مگر په سلګ اوقات کې حل دې عمله اکثر معصومي دې دا لکن خله استثناء منقطع او بشک رب زما بخون کې دې انتهایی مهربان دی چې په انسان کې کوم خواهشات نفساني راځي د طبيعت په بنیاد هغه معاف وقال ملکو یې بادشاہتون به راتلو کې پاغمان استخلصه لنفسي زي خالص کم دزان لپاره نو شي ته جوړ کما خاص سره شي نو بس دلته په کلام کې صحه وکړه نو فاتو به نو د په دې علم نه علي سوي اجاز راتل له وکړو فلما كلمه او عذاب شی ولې مطلب دې نو قرانو په دې راوستو کې انتظار نه لکړي چې خبرو کې بادشاہ سره قال ویل بادشاہ انك اليوم بشکنن ته زما بن مکین خاوند عزت امین امانتدار پتا اعتماد دا هوښ اورستو قال جامع الله خزن ارس ویل دا وګرځما په حاکم په خزان دزما کمانه اني حفيظ زیاد لرون کیما دا هغه شان سو حقدار دی او علیم ما واقف ما په تصرفات او طریقو باندې دلته یو قصه می نقل کړي یو دا چې وفوض الیه امره بادشاہ خبرون فاجلسوا مع السرير وفوض الیه امره روح المال او بیا بل کې نقل کړي ورستو چې بادشاہ او هر څور کړی او دا نه پس بادشاہ او ته چې هر سستا پلاس شو توده وختمه بخاتمه بیا وظائفوش وضرب حلة من استبرق دا روان دي وفوض إليه ملك أمره ملك أمره وقام رد مصر وحبته الرجال والنساء وبعض من أهل مصر في سنقات الطعام في سنة الأولى والدراهم الآخرين ندیده که اختیارات و اسپارل او نم دا بادشاو نور خبر طول ازدگی اس داغی نفس بلا خبر کو خلاص شو دغه چې دته مولانا مودي ما اعتراض کوا په خپل یو ځان سوال چې بادشاہ پیغمبران علیهم السلام د ظالم حکمران په ماته کې لو کوي نه کوي بادشاہ په قانون بشری کې د غلط خلکو او د حکومت نو کوي د دې وایي جماعت اسلامي د انګريز حکومت کې نوکری کول ناروا ګڼل د مولانا مودي راي داو خلکو جایز نه الله جایز نه ګڼل چې بیا پاکستان جوړ شو او د قرض مقاصد پاس شو ناغی چې اوس نوکری په جایز ده د پاکستان هیڅ څه شو د یو مسلمان فاسق نه عقیده یې ټیک وي عمل خراب او مخکې عقیده خراب و دا مطلب چې دی وطن حکمران اصل کې الله نه ما مزاوتی وجدا پاشن خبر نو مخکې جایز نه غنل اوس جایز تاسو کې بیا اعتراض وکړي مولانا صاحب وایي چې سمې تطلل ناروا دي انګريز په زمانه کې دا ټکه ته فیصله کړه انګريز په زمانه کې بیا نوکری د پاکستان جایز ده اوس ګوره مخکې سي اوس سوي مخکې سمې تطلل ناروا اوس راوځي نو دا په دې من کې ټکه کټکاوه او دا څه په ها تو فروته په عربي کې تو په زمکه سره محاذات مکوه په هوا کې روان دا یو څه او علماء دې په بل طرف کې مولانا سے خدغه چی خبري وته اوس پاړي او په دې کې هغه د کشاف حواله وته د کشاف د مجاهد نه حواله وکړي چې اختیار لګل ته ما تاسو ویلي حواله وته یو خبر شو دویمه خبره ته نقل کړي چې د نکاح وسله وشو کوم شو نزل ته اوس وایي اسحاقنا کې ابن کثیر ګوره 482 په دې کې وګوره ان تطویر هلك دا بادشاہ قاضي مصر شو د خزاني وزیر هغه څوک هغه عزیز مصر چوته وي قطفي حرکه په دغه ورځ کې دلته باندې روایت کې عزله معذور کو وان الملك زوج يوسف امراته راي داغه بيبي راي ته وځه تور راي چې دنه شو دا خبره موسی اسلام داخله ولا رښتا یاد و اي صدیقه ما هم علامات کو زختوما تعالی ظلم خستوما جملاء ناعمه في ملك ودنيا مالدارما او خاون زما خذل وتلان شو او زغله خستوما په ما باندې نفس غالب شو
الا ما رأيت وای چې د بیا مونږ د عذرا یعنی باکره وا او دا غنه بیا دوم لکن په شو اپراسیم یا اپراسیم سه طریقې ونی شاف ارزل حکم تلمی عن وهب دا امرات العزیز حاجت پیراشو چاوته یوسف لاړي مطالبه وکړه الکو مشوره سره هغه چاوته مولا یریګو ته په نفسانو سي یریګو ما دا چانه چې الله له سګری دنه شفي ویل په حکومت کې الحمدلله الذي جعل العبيد ملوكا د غلامان نه بادشاہان جوړي بطاعتي فتابع الله بيزان ته الحمدلله الذي جعل الملوك عبيدا بما شئ سو الله خلاف کوي ظاهر مرایه یو شی د بادشاہان حاجت پوره کړو په نکاح سره کوئی دها بکر الخبر وفي روایت دا وتر مخمخشر بلارکی ځان ته خو ته چې ځخ کلمه بیا واسطه وکانه زوجها عنينا وشأن القصاص اذا وفشر زوانا باكرا اكراما له بس دا چې وایي شو غیر شابه وهذا مما لا اصله دا به اصل خبر وسوى بلا خبر وخبر تزوجها ايضا مما لا يعول عليه يقول عند المحدثين لان كاف خبر ما المحدثين اعتماد نه کوي مولانا ته دقه خبره کوي د نکاح نه شي او ابن جرير ابن كثير نه لګلي سوي لګلي ابن اسحاق دا وهبنا زري خبري نقل اسرائيليات ابن اسرائيل هم بلغ صحيح او مولانا سے پکې بل څه خبرې کوي هغه وایي چې قران وایي الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات وما ذنت امراه نبي قد تدار هم یاد کړی دي نو په دې بنیاد باندې هغه نکاح نه شي نو خلق راغلو په الکه تفسیر نو تفسیر ځان چې مطلب ته قاعده او خدای تاسو نه قاعده نشي بیا مونږ کوي چې پلان کې ځاب نو ما اسرائیلات خبر ځان لګي قران او حدیث په دې کې مولانا شبیر احمد فکری چې محدثین په نکاح باندې اعتماد کوي خبره پوښتنه نو دا پکې یو خبره ما په خاطر تاسو ما ویل چې په خاطر شرګړي ترجمه کوله او دا کم کال خبرې دي د 59 او په 59 کې د شرګړ متمسب د اول نه تر اخره پورې زموږ سره په ترجمه کې ناس خدای یو ټکی او د ترجمه په اخر کې وایي مولانا سما د درګي بازار طرف ته له تقریر ده پاره دا دویم یا نو کو شاګرد باب په کتاب کې اول سره نو دا پکې ما په هغه وخت ویلو نو زما مخالف طالب بلګری چاته ویلي نو سیرګر صاحب اکثر دا خبرې کړې دي چې ټول د پیغمبرانو یوسف علیه السلام په پیغمبري نه مانی او د یوسف زلیخی خان کې نکاح نه مانی دا افواه ورکړه دا خدای نه نه زه خو هم دا چا خبرې او دا غیر لپاره دلایل داخلش سپورت په خبره قال جلني غلا زين ارس ويوجد ما فخذين بزمك ما عندي بسر اني حفيظ علي نفدي کې وسو خبرې کو وفيه دليل على جواز مثل الانسان نفسه بالحق اذا جهل امره دا دلیل شو سید خپل صفت کوي په حق باندې واقعات کې چې خبرې نامعلومه وي لکه تاسو سند پیش کوي په ځای کې نوکری کوي سبل کوي داسې وخت راشي زه امامتي کولای شم زه خطیبت کولای شم زه مدرسي کولای شم دا زما سند دا یو مثلا شو وجواز طلب الولایت دان کې لري چې مال حکومت راکړه اذا كان الطالب من يطلب اقامه العدل چې طالب طاقت لري د انصاف و اجراء احکام الشریعه اگر کله ظالم او د کافر نو غسل شي نو پدې کې نوري مسلې راوته طلب او بیا که دغه هدایت مستره روادي قضاء قبل اول د عادل بادشاہهم او د ظالم نه هم انت ظالم نه بل جائر دی نو که جائر ظالم کې لږ څه فرق کوي ما یو تاسو وي نو بیا په فتو خدیر نقل کړی دي لکه وی باج صحابه د معاویه نه حکومت قبول کړي دي او معاویه په خپل نوبت کې نو دای نوبت په دې وخت کې دی جائر هدايه راوړو حاشیه ولا اکته حاشیه خو نه منم مې فتو خدیر پس راوړو ځان ټیک دریم مطالبه د حکومت کې شي نشته دلیل مونږ اسمبلی لپاره منډي وایي حکومت خو نه اسمبلی مرخو یو عام سړی خپل رائے پیش کوي مشوره کوي خو نو ما دا پیش کوي یو صاحب هغه ویل چې پیغمبر باندې مطالبه کوي نو توې کې نو مې پیغمبر مونږ کې توې کې لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم پاره وما قصه الله رسول من غير نکیم په وجه الله نه دا اشاره پاره نو کته زه تفسیر ګورم نه دا شو که قران ګورم ما دا شو
کته فقہ ګورم شامی او هدايه راوړو په دې مقام د القاضي کې نه ته دا مې یو صاحب دی عالم سره ناس ما وی دا مطالبه کوي شي نه عالم عالم دی قال نشي کېږي ما یې کېږي چې مو دا وي هغه صاحب ته پرې نه پوښي خبر وو زبانی پوښي دل تراشه وربما يجب عليه الطلب چې هدايه راوړي او په هدايه وګوري او لپاسه وګوري خلان دي ګوري شاین ګوري او کله کله مطالبه واجب وي اذا توقف على ولايته اقامه واجبين مثلا چې دا طلاق ما واجب کوي شی بل نه او دې متعین واپس هي بخاری مسلم عبد الرحمن بن سمره لا يا عبد الرحمن لا تسكي مرتا حكومت ماخله فانك ان فيها مساله مطالبه مكه وسؤال درته وكيل ته تبو تسوال شي وان قيل من رسول وان تعلمت بشي او وارد في غير مذكره ده كم وقت مقاعد به وعن مجاهد انه اسلم الملك على ابي عليه السلام مجاهد وچ بادشاہ مسلمان ته فراس او بیا دا حکومت ولا غستو انما كان للقيام وهو اهم دکش دا امور د حکومت کې دا ډېر اهم زمانه قحط وا د دې په غیر کار کې ډېر شو د دې وجه دا نه پنځه صفحات روماني جلد دا چې کوم څه کوم سفارای نو حق جلد دی الله سم سفاره بیا روان دی په لسال السرير وذات الملوك فهو ذي الملك امره واقام العبد مصر الى اخره او بیا په روایت راځي چې خلق ایمان او غستو مر غلامان او غستو سړي او غستو دې په وخت کې جایز او بیا وته خلق چې خلق مسلمان شي اتباع والله اعلم وكذلك امتد تمكين مكننا ليوسف قراركم يوسف عليه السلام ته پزمکه د مصر يتبوؤ ټکانه بيني ولا آرام به قومي هذه مکه حيث وشاء چې کوم کې تطلع لکه سمو حکومت دي دلته التکین نصيب رحمتنا رسول خپل رحمت خپل دنیا کې له حکومت ته کمالداري دي من نشاء شاء من رضوي دې بس حکمت وي او نه ځایکو ثواب د عمل کوونکو قیامت ټول ورکو دنیا ورکو خیر هم ورکو اوس کم یو خله دنیا خله کې اخرت ولا اجر اخرت خامخ مزدوری د اخرت بدل د اخرت او ثواب له ولا فرض دی لا وزن مظهر دا فريد مزمر خير لهم لا غير خير الذين امنوا وكانوا يتقون ذلك صدق الطول آیت کی اشاره شولا یوسف علیہ السلام دنیا میں رسولا اخرت تو هم میں رسول کله کله چې موایو بادشاہي مختلف هم پیغمبران کولای شي نو دا آیات په کې سرس کو او بیا وی آیت کی اشاره شولا چې الله دنیا کې ورکو اخرت کې او اخرت ته زیاتو وأيما كان في الآية شرط بأن وعد الله ليوسف من الأجر والصواب إلى أخذ أفضل مما يطوى في الدنيا من الملك وجاء إخوته يوقس خلاصه فده ملك أسبله راغلوا رود يوسف عليه السلام ممتارين لما أصاب أرض الكنان بالشام بياج تبختوكم وبياج غنم مخلي جوار أخلي وربش أخلي ذكا چه فكنان ومصر كي قحط شروع شو فدخلوا على يدن شو قدماني بزيد حكومت كناسته فعرفه و پیجندل دیو هم حقی لرا ولیو پیجندل ذکر دا پوها سیوا دا علم سیوا دا یوا دویم دے چکم وقتی بیادینا هم کشر الکو وغی مشران کی فرق ندی راغلے او پده کی فرق راغلے اس مشر شوے بل دا دوی همت او قصد او چیز دا خلق پیجنم با سوک راغلو او دا خیال جوا رازی ذکر چه ذالک تعیید ہویا خوف دل دلو السوق یې خپل ځان نسبت کړي زموږ د تنکین لیکن دا قول ټیک دی وهم بیچو له د فرض ممکن ناشنا غنو کیو دا ولې ناشنا غن زمانه له تر شو د فرق راغلو په دې کې پای کو نو راغلی یا د حاجتمند په دې کې کله حاجتمند ته ولاړ دي زه ته سوچ کو یا پای کې دا په نه نو فتور د موضوع باندې فلما جهز شتیار دو هم دی لرا بجهازهم وسامان د تیاری باندې جهاز اصلحهم بعدتهم واوقر رقابهم بما جاءوا لاجله ده تبارك راغلي اصل الجهاز ما يحتاج المسافر من زال المطاع مسافر چې روان دي په سفر لکه حج لذي عمره لذي jihad لذي خي فقار نه تسوي جهاز وجهاز العروس ما تزبط او ده خذ جهاز ستوي موږ ته jihad اجازه ور کنه jihaz دا ما تزبط يا زوجي حاول تفسك وادي کی نه تا والميت ده ميت جهاز ما يحتاج اليه بدفنه چې ما يفسك خفيږي دې ته جهاز
او جهادم په وقوره بکسر الجیم جهادم ټیک دی جهادم ټیک دی جهاد کې شاذ شو او جهاد قرته متواتر شو قال ائتوني باخ لكم راتلو کې ماته خپل کو باخکم ونه ویلې دې کې نقطې دي کنه باخین یورور بوي هر څوک چې ظلم شاګه ورور دی یورور استاسو چې باخیکم هغه ورور دی اضافه تا درځي دا ونه ویلې خو یورور استاسو هغه ورور دی دای وایي دیوی چې دا یو لسم مخې راوستو او د لګورې په مخ پس یو پیټه ورکاو یو څه له دوه پیټه ورکول نو دی یو لسم مخ راوستره او سړی نشته وی د دې امر کاغه زړه ورکو نو دا ولې زموږ یو ور دی او پلاټ مېن دی او د شل دی او ډیر زیات دی او تسلی په حاصله قسم خبرو کړي نو دا چې اغي لانهم سالوا من زال المعتاد بيان فاعطهم ذلك او شرط ولګو شرا ولای به چې تاسو نشټلی کا غلط دا چې روایت هم چې تاسو کې تاسو د سوسانی دی دا خبره حکمت او بیا په باب کې احبار دي وكلها مصرفه طول قابل اعتبار دي خذيل دي یا د شین دی په يخسر على ما حكاو الله د قران کې نقل دی الا ترى تاسو اني في الكيل ظفركم فيمان لنا وانا خل المدينه وزخم المسجد وركنت اصبر استاذ بالمسجد فذلك الله او كم لك استاذ آرام وغم لرخصو فإن لم تأتوني به كتاس رتلونك بدماني بس تاسو پارا کھیل نشتی پانی زمان تس پیمان نشتی دمکی وشلا بیا بندرکم ولا تقربون بیا دی وطن تم مرازی خالم مرازی احسان پریدا بالمسجد پریدا خالم مرازی قالوا الیه سنواز دون الله مطالبه بوکو دخل پلارنا بار بار فلا خادعه ونستميله برفق ونشتغل في ذلك مخي وراوده التي مخياتك تلورات البار بار مطالبه وکړو د دې روح مبارک عنه دنا ابا فلان امون دا کار کوم کی خامخاین کوشش وکړو مقالی فتیانی ویل یوسف علیہ السلام خپل ځوانان په فتیان فتا خدمتکاران د ټول وزن کې اجازه وزات هم مگر سامان دي فی حال تخپل پیټو بذا قطعه واحده من مال یو حصہ د مال دا پورا شاګه خلک رسمي تجارت لپاره دلته مراده پیسې دي چې پاسې اغستو او رحل چې پاس ورلې ما څنګه چې نه تاسو یو رحل ما آزاد الملکو وګرځوي سامان د دې پیسې چې مراوي پر حال کې دې شي څرمور پیسې دغه به بیا وسرمور نه یا دا چې دا ته معلوم شي بادشاہ دې احسان کوونکی دی دوباره بل لازم نشي یا دا چې پر دې مال راوړل دا پردې شي واپس کول بغواړي لعله يعرفون شهادت شو په جن دي لره سبب په جن دا سامانو حق دا واپس کول وو په جن او بیا لعله يعرفون لکه يعرفونها دې پار چې به انقلابو لازم چې واپس شي خپل کړي دا لعله يرجعون شاشه دی واپس شي ځکه چې هلکه بدله مراکو سامان مراکو مبيعه مراکړه او یا د دې غټ احسان څه کې دي شي یا واپس کیږي ځکه چې دا شی مړ پر دې شی واپس کول غواړي چې واپس وکړه اے پلارا بنسو زمون آئنده دا پارا پیمانا نو لے گزم سرور زمون چه خالص ستارو زمون رو دے کنا استاد بشیر نقتل چه دا پارا پیمانا کو امونگ دا پارا خیال ساتون کی حافظون ایوسیبه مکرون دا دروازه دا عضلون باندی چه بیا چه تاسناونو شی پا بعضی روایتو کی دلترازی پلار سلام وشو کمزور خون دلترازی مالی خبشو یہ حل آمنکم علیه ایا اعتمادکم پتا سماری ان لا امنکم اعتماد لکم علیه ذل مبارکی الا کما انتکم مگر تاسو اعتماد چې مکو علی اخیر دغه تاسو په خامه سره قسمونه کړی و دي د یوسف علی السلام مبارکی هغه هم څوک نو زه اعتماد نکوم په دمانه مگر هغه شانتي من قبل فالله خير حاضر الله خشبات کوي دی ډیر مهربان دی انا په خپل حفاظت حسابي او د مصیبت الله مشغل من الله شي او دې من الله شي ولما فتحوا متاعهم هر کله ور خپل خپل سامان خپل بیا راغي وو چې متا څه وي چې سره په پیدا کړی مراد نه توام سامان اوس ورته وځي ذاتون ګیم د هغه سامان رد به دې واپس کړی شو په طریقې د احسان باندې قال لي فلارا يا ابانا وفلارا ما نبغي الصغار ما استفهام يشبلا ما نبغي الصغار
او دسم ویلشی چی ما نبغی ما نافیه شی اس نغوارو نور پیسی نغوارو یا ما مستفهامیه او یا ما نافیه دوار خبر کې دي شي هذه بذاتنا دقل استعمال زمور تلهم توپا شوی ولمی وحنا بیاجبو خپل اهل لپاره نجلبو لهم البیرا یسلوی طعام یمتار الانسان یجلبو دی وطن بل توړي نو خپل وطن کې بیاج وایي غنم بیا براوي په حفاظت ور خپل ورکو چې مواده کړی دا ونزاد زیات کو د فوج باندې کله باندې یو پیمانه د خو د یو خو نه زیات چل په چل نور کوي او دا زمو سره چې کوم سامان دی ذالک دا خو لک سامان دی زمانه قحط دا ختم شي یا دا یو پیمانه د خو راوړل چې دی دا په بادشاہ باندې آسان دی هغه تګران نه کوي قال نبي سمعكم ذليل مستغفرة بعد ان عاينت منكم ماجر المدام پس تاغن جماعت تسلوه بيدل دلدي نينا حتى تؤتوني تاتلو كيتا سماتا موثقا من الله كلك وعده طرف ودا الله موثق يعني مصدر دي ومعنى ده ميثاق كلك وعده مراتنا قسم لتأتونني به خام خابطا سبحانه کوئی تبمان دي پس طول اوقات دي الا يحاط بكم مگر الا چې پتا سمن ګیرا واچولې شي چاپیر دنا ان هر قسم مصیبت راشي ان هلاك شي الا في وقت يحاط بكم ظرف زمان کې شي اسو کو دا ظرف نه دی بلکې علت دی راولې بلې خامخا په هر وخت د اوقات کې بر وخت حاطه یا راولې به په هر وجه باندې مگر دول دی حاطینه کنه راولې تاسو ډیر شوي او هلاك شوي فلما اتوا مسكم هر تاكلوا غدو دي دتا کله وعده دي الله په قسم قال وي الله على ما نقول وكيل الله په هغه چې مستوای غوا مطلع رقيب فإن الموكل بلهم يراقب ويحفظه وكيل معنی کار اوس بارے شي خبردار اوس پلان لګي خیر خوایي لټه کنه خیر نصیحت کې یا بنیا لا تسوي سره بچو مله لګي دغه نصر کا من بعد واحدين دی دروازه ولي ورته مخکې خو دې راغلي وي مانو شانه په سوقي اوس خو دې راغله په عزت او قدر اوس خلک وراشي لکه دا خو د بادشاہ سره د قدر یو خلک وي مخالفت شروع کی یو خبره سو کوئی مخکې خدا نه کا جارونه دي اوس دا کار شروع نه د نظر دسترګو مسله وکړي شي دوار وجه قد اشتهى اهل مصر بالزلفاء والكرام الذين لم تكن غيرهم الملك فكانوا مثل لا يعاد وجوز يخوفه نعين في هذا المكان نو دا پکې یو بل بحث د سترګو په نظر باندې بیا بحث وکړي شته نشته وادخلوا ورنمشي من ابواب تفرقها د مختلف دروازو دې دروازه مسوک ورشي څوک لګره خالي د فرغان دروازې وما اغني عنكم نشم بد کول استاسنا لا انفقكم ولا ادعكم بتكبير لله طرف الله للشيء انصف ولي من الحكم الا لله ذکر حکم او فیصله خود الله دی عليه توکلت فده رب اعتماد دی او په دې اعتماد کی اعتماد دی مخکې ما یو خپل خبره کړو یو ته حکم تکوینی وای یو ته حکم تشریعي وای تشریعي معنی امر چې مشروع دی دا بسوک کوي الله یوسف علیہ السلام خبره دل حکم الا لله هغه حکم صرف تشریعي او دویم دی حکم تکوینی چې په دنیا کې مرګ او ژوند او غیر څه کوي الله نو دلته ده ما الحكم مطلقا لا يشارك واحد الا ولا يمنش سبحانه وتعالى توكلت في كل ما آتي به وذر چې کوم او پردم په دې کې دلالت ته چې اسباب لټوم دا توکید توکل ته نقصان نشي دلالت على ترتيب الاسباب غير مخل بالتوكيل بالتوكل في الخبر يقلها وتوكل یو سره راځي یا رسول الله خو یاد ولا لا وې کلم او په الله وسپارم اکنه سي وې سپارم وې تاړه وې سپارم دلته د اسباب لټول په یو دروازه باندې ورځي په مختلفو ورشي اعتماد په الله دی نه اعتماد چې په الله دا کله هم کنه سي پرې راکنه سپوږی اسباب بلټای او اعتماد په اسبابونه کې نو مخکې ته ما یو ځو سره کې یو د اشری مذهب دی یا اسباب کې هیڅ نشته دي طاقت پکشته تاتی خو کار الله وکړو نو د څو نه کړو خو عادت د الله د اسباب ولټي نو الله د خپل طرفنا مسبب پیدا کوي دغه مسلک دی د ماتوریدي ناغسو دواړه متکلمین د علم کلام امامان دي
او اسبابو کې تاثیر شته او روحاني وایي په دې کې سلف او خلف قائل دي دا مسلک دی د ماتوریدي ناغسو دواړه متکلمین د علم کلام امامان دي او اسبابو کې تاثیر شته او روحاني وایي په دې کې سلف او خلف قائل دي او دلایل سره تقریبا 1000 دي کله به اثر نه کوي چې الله وایي مکه د دې وجنا د ابن قیم کلام پیش کړو اللهم اني اعوذ بالعجز والكسل عجمان اسباب نه کسل طاقت استعمال دي دواړه پکار یو د فلسفیانو مذهب دی فلسفیانو د دې سبب او د مسبب مذهب تعلق دی چې دا ختمي نه نو مؤثرهم دي خلاف الشرع او بندي الى اثر نه لك خلاف للماتوریدی بس خام خالص او چې دا وسره ومني بیا وسکی کی بیا معجزې او کرامات نه مانی کته هم خبردار ها دریاب بسړی لازم منوري دا بسړی دریاب ولاړ دی دا چا جوړ دی اور ولا کوم څه سي دي اور خو ځل کوي کنه نو دې په نتیجه کې بیا درسي دا په سپیان وسه اګه الله غوړ چې کار دي کې اسباب پیدا کړي چې اسباب پیدا هوږي وکړي لیکن متکلمین موږ په خا مولیان تقسیمول کنه چې کله موږ کتابونه سلم ویل نه پاو کې مولیان څلو قسم دي یو عالم دی چې هغه په دلایل باندې اثبات کوي یو عالم دی چې هغه په خپل کشفونه باندې پسینه کې زماله خبرې کوي کشف بیا دا څلو د دلایل راوښ یو وی د حکم اسماني لحاظ بساتم دلایل عقليه په کومه او د احکام شرعيه لحاظ بساتم قرآن سنت تبغور متکلم ابل وی هغه ته کې مګورا دا صوفي مشای ابو بیا راوي چې پسینه باندې راځي کومه پسینه اشراقیون د احکام شرعیه لحاظ مساله خو چې پسینه کې سره وګ خو کو بدوا دا موږ چې قرآن سنت سوی او صوفیانو د دې لحاظ وکړي چې دا وسوسه بار تقدیرو نو د فلسفیان مطالبات یعنی اسباب مؤثر غني حقیقتا او موږ مؤثر نه غنو په دې یاد سره اثر نشته دي یا شیخ د الله مشیت باندې موقوف دي اعتماد وکړي اعتماد کوي ولما دخلوا من هذا امرهم ابوهم کوم چې ورته شو د هغه طرفنا د هغه طرف چې بلار کوی نه کړو چې مختلف دروازې دلته یې سرو دروازې والله اعلم ما كان يغني عنهم نو دا بلار بچکون کې د دینه من الله طرف د الله کې من شيء انصاف چې الله څخه فیصله هغه بچکوي شي نو بیا ویل خطو الا حاجتا مگر یو خواهش حاجت معنا لكن حاجتا امر د حاجت شفقتا مینا و محبت په نفس یعقوب کې قضاها سرته ورسول وانه لذو علم او ده خاون د لوی علم دی اولی لما علمنا وذکر چې موږ واکړې دي لما علمنا ال تعلیمنا ایه بالوحی لكن اکثر خلقو نفویږي پس نفویږي سر القدر د تقدیر درازم خبر نه او ځان دې چې انه یؤمن حذر سره ځان بشي ذا الله فیصلون سره بچ کی دي چې الله وتعالى اسم شویل د بیا په تقدیر مسله وکړه دا یو تقدر وی یو تقضا وی یو علم وی بس روان شو بس نو قدر تابع د قضا دی او قضا تابع د علم دی او علم تابع د معلوم دی او تابع لما هو ذل له الى اخره فخبر ابو جل تنقل خیر یو پیغمبر د پیغمبرانو دی پریحو د اسباب نکوم نوکریم نکوما مزدوریم نکوما پټیم ناروما تجارتم غس نکوما اډوړې بخدای راکې وقال لا خافت لبشين بعد كان لا تلو المتكفل برزقه ولا اكل ولا اشرب او خلاق اسكلكم شوفوا بر الله راكري فبقي اياما على ذات تذكار تغيظ رسول نفس کې تکلیف راغی غسر اغلا چودو کو الله وتوحد يا فلان کا کدا چې قیامت پورې کنه او سم لټه ما تقوا روډیندر کوما اتريد ان تعطي الاسباب يسد خيال لك نما اسباب عطل کې دسي بغیر دي اډوړې در کوم نو ګر دې پوښتنه نه داسې ولګي چې په الله مې اعتماد دي او اسباب تصادف دي اسباب څه کوي تکشوا ولما دخلوا على يوسف اوائل دنش يوسف عليه السلام باندې اوا ذنکو اله ځان ته اخو خپل ور بنامي دلته مفسرین چې روز راوستو بادشاہ ته مخامخ کړو چې دا ور او پلا ته خط احسنتم واسرتم او زما سره به دې ډیر قدر یومي الفاخته يوسف بن الاسلام ودعوا ويبلغوا ملك مصر سلامي وقولوا لازم دعاګان کې ترتا او استاد عمل شکریا ادا کړئ او دلته روان دي اخر کې وبکا یوسف وقام اليه وعانقه وتعرف اليه یوسف علیہ السلام پورته شو یې خبر ورته
غاری یو لمر کړی ځان او دوه ستارو دا عنقه هو ذکر ما طریق مولانا صوفی محمد سے خبرکم معانقه نشته په اسلام کې تیشی کتابونو کې موږ اوس تبینو اته دا خبرې په دې غږ کې وایا قال اني انا اخوك استارو فلا تبتئس مغم جن کېګا اما كان يقول هذه عمل وهب دې منبه هو روټي ان مسلمان یم اپا کدا وی درو په شانتي خدا مکه خو ما بل خبر فلما جهز چې تیار کړل دي جهازین په سامان تیارې باندې او په ملکه او زاد كل منهم او سجد کې ذاته کو یا استقایت او ورته اغلوخه د پیمانی د خرابولو فی رحله په سامان دو فقایو امرته سوال ملک ومرادي ویلا یلوخه بادشاہ په اسکل کول طعام په طرفه ونه کېدو او په دې کې د حیوان ته مسکل او دا کار ځای په شاوکو یوسف جعل خود په دې غرض لیکن چونکی بادشاہ دې معلومی چې بادشاہ کار په خپل نه کوي چاته بیوی ثم ازل مهاجر اواز کو یو اواز کون کی نادا مسمعون یا نادا منادین بعض خلک کوئی اواز کو اورون کی اذا موازین ما اواز کون کی موای عرب د سینوي چې ودرېدو ودرېدون کی چې ودرېدو په خپل ودرېدو شي کنه بیا چې جواب کې کشاف له خود سي اواز کو اواز کون کی وی هغه څه چې داغه د شان نه اواز کول دي نو اواز وکړو عملا وفعلا هغه څه چې داغه د شان نه اواز کول دي د سینه چې اواز کو اواز کون کی عملا